هغه سیزونه ذکر کیږي چې هغه د روجهدار دپاره مکروه نه دي، یعنی هغه په روجه کې هغه کولی شي. اول نمبر په هغې کې ګیره غوړول یا سر غوړول دا بالکل په روجه کې روا دي او دا مکروه نه دي د روجهدار دپاره. ګیره غوړی سر غوړی دا بالکل جائز دي. دویم نمبر رانجه لګول دله دا بالکل جائز دی په حالت د روجه کې. اگر که دا رانجه د دومره ډیر ولګول، بعضې وخت کې رانجه دومره ډیر ولګي چې توکانو کې توروالی بیا ښکاري، خو بالکل جائز دی رانجه په روجه کې لګول جائز دی. بل یو سړی د یخوالي دپاره غسل کوي، حالت ګرمي د ډیره زیاته دی د یخوالي دپاره غسل کوي چې لږ یخوالی پې راشي، سخته ګرمي وي، نو دا هم جائز دی، دی کې څه کراهت نشته دی. بل یو سړی لمدې کپړې په روجه کې واغوندي چې زما د وجود یخ کی، لمدې کپړې اغوستل په روجه کې دا هم جائز دی او دی کې څه قباحت نشته دی. بل سړی په اوداسه کې دی هغه ازې مزمزه او استنشاق کوي، خولې ته اوبه ولي یا پوزې ته اوبه ولي، د اوداسه نه بغیر عامو حالاتو کې اسې داسې اوبه ولي خولې ته یا پوزې ته، نو دا هم چې دی دا جایز دی. شپږم نمبر میسواک په روجه کې کول دا روا دی او دا بالکل جایز دی. بلکې علما وایي چې میسواک په اول کې او په آخر کې په روجه کې، روجې د ورځې په اول کې او د ورځې په شورو کې، په آخر کې او په شورو دواړو کې میسواک کول جائز نه بلکې دا سنت دی چې سړی په روجه کې مسواک کوي، نو دا بالکل ټیک دی او دا روا دی. اوس یو څو څیزونه داسې دي چې هغه د روجهدار دپاره مکروه دي. مکروه مطلب دا چې روجه خو یې ماتیږي پې نه، خو ښه نه دي، دا کول دلره پکار نه دي. لکه یو شی دی په خوله کې جویي، نو د دې څه ضرورت نشته، نو دا دی ولې جویي، دا مکروه دی. یا یو څیز سکی بغیر د حاجت نه، څه حاجت ورته نشته او دی په ژبه باندې سکی، نو دا مکروه دی. او علماو لیکلی دی یوه زنانه د هغې سالن پوخ کو، دې ته پته ده چې خاوند مې زورور دی، بیا به را سره جګړه کوي، نو دې ته د سالن د سکلو اجازت شته چې دی په ژبه باندې کیږي. خو چې حاجت نه یو سړی اسې سیز سکی، نو دا په روجه کې چې دی دا مکروه دی. بل دویم نمبر په خوله کې سړی دا توکانې جمع کوي ډیر شي او بیا یې تیروي، نو دا مکروه دی. اسې که توکانې خوله کې تیریږي د هېڅ خبره نه ده، خو بعضې وخت کې سړی تږی، نو دی دا توکانې جمع کوي بیا یې په یو ځای باندې تیروي، نو په دې اگر چې روجه ماتیږي نه، خو دا په روجه کې مکروه دی، دا ښه نه دی. مکروه مطلب دی چې د روجې هغه برکت او اثر پې کمیږي، نو دا هم پکار نه دی. دریم په روجه کې هر هغه کار کول چې په هغې سره وجود کمزوری کیږي، نو دا هم مکروه دی. لکه څه ضرورت نشته دی او ته د ځان نه وینه وباسي، حجامه لګی او ضرورت نشته دی، نو چې ته یا حجامه ولګی یا بل چاله وینه ورکې، که ضرورت یې خو ټیک ده، خو ضرورت هم نشته دی، ته وینه د وجود نه وباسې، نو په دې سره وجود کمزوری کیږي. نو هر هغه شی چې هغه د وجود د کمزورۍ ذریعه ګرځي، نو هغه هم په روجه کې کول مکروه دي. نو دا درې څیزونه اگر چې روجه پې ماتیږي نه، خو په روجه کې کول مکروه دي. رب العالمین